الغرض چې کله زه پې پوه شوم چې دا خلک دین بدناموي او دا کیسه یې بل خوا روانه کړې، ما ته مکمل بایکاټ اعلان وکړو. دې نه وروسته مونځ نشته، پلنکې نشته، ډینګړې نشته، خو ډېرې خبرې. حقیقت دې ځای له راورسېدو چې هر شی انکار در انکار در انکار در انکار روان. نو زه الله نه وېرېدم چې زه خو ملګری ستا یم، خو په حق کې دې ملګری، په ناروا دې ملګری. السلام علیکم. دا مفتی حفیظ الله د منیر شاکر کلک مرګری و او د هغه ښی لاس و. چا چې به هم په منیر شاکر پسې ویډیو وکړله نو ده به د منیر شاکر ډله کوله او دا سړی به یې جواب ورکولو. نن د په خپله باندې دا خبره ومنله چې منیر شاکر ګمراه سړی و او د منیر شاکر زامن چې کوم دي نو دوی هم ګمراهان او ګستاخان دي. موږ دې خلکو ته چغې وهلې چې منیر شاکر ژوندی و هم او د هغه د مرګ نه پس هم چې منیر شاکر او د ده زامن چې کوم دي نو دوی ګستاخان دي، دوی ګمراه دي، د دوی مسلې ماورئ، د دوی په طریقه باندې مزئ. بیا به هم بعضې کسان وي چې نه نر مولا او پښتون مولا او د هغه زنده‌باد او د مرداباد چغې به یې وهلې. نو دا هغه پښتانه و که نه چې کومو ته خدای تعالی په قهر شوی. نو ورونو الحمدلله نن دغه مفتی حفیظ الله چې د هغوی کلک ملګری و ښه علی الاعلان دا خبره وکړه چې منیر شاکر هم ګستاخه او هغه ګمراه دی او د ده را بچي چې کوم دي دوی خو مکمل دین نه مني، د دین نه مکمل انکار کوي او د دوی نه د براعت اعلان وکړو. نو د حق په منلو باندې مونږ مفتی حفیظ الله له په دې باندې ډاډ ورکړو. الله تعالی دې نور هم د دا عقیده نور هم صالحه کړي او الله رب کریم دې مونږ تاسو ټولو له د صحیح علماء کرامو کلک ملاتړ او د هغوی د خبرو منلو توفیق راکړي. الله دې زموږ او ستاسو د ټولو د ایمانونو حفاظت وکړي.